حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین مسلمانانو تا خطاب کئی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی پتاسو باندې روزې کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څرنګه چې فرض کړی شوی وی په هغه خلکو چې ستاسو نه وړاندې وو لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو کې تقوا راشي پرهیزګار شئ. دی آیت مبارک کې رب العالمین مسلمان ته د مسلمان د حوصله افزای بیان فرمایي چې د رمضان شریف دا فرضي روزې یوازې پتا باندې فرض ندي بلکې ستانه مخکې چې څونه امتونه او څومره قومونه وو په هغه ټولو باندې د رمضان شریف دغه روزې فرض کړی شوی وي. بیا دا انسان ذهن ته رانولي چې دا روزې بې مقصد دي او یا شاید ټول کال 11 میاشتې رب العالمین ټول کائنات ته رزق ورکي هغه خزانو کې العیاذ بالله کمی راشي نو دا یو میاش رب العالمین حکم کی تاسو روزې اونیسه چې خوراک سکاک خزانه واپس ډکی شي. دا خیال زائل کېدو د پاره د روزو مقصد هم رب العالمین ذکر کو چې راتلون کې وخت کې د چا ذهن ته دا خیال او وهم پیدا نشي نو رب العالمین د هغه باطل خیال د ختمېدو د پاره نتیجه ذکر کړه لعلکم تتقون روزې دې د پاره پتاسو یا تاسو نو وړاندې خلکو باندې فرض کړی شوی دي چې تاسو کې تقوا او پرهیزګاری راشي. نو دی آیت مبارک مونږ ته د روزې مغز او د روزې روح ښکاره کو څرګند کو چې د روزې مقصد او د روزې روح دا صرف او صرف دا تقوا راتللی چې بنده تقوادار جوړ شي. الله رب العالمین د روزې په برکت باندې انسان ته ډیر اجرونه او ثوابونه ورکوي. آیت مبارک کی اللہ رب العالمین فرمائی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام پتاسو باندې فرض کړی شوی روزې کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څرنګه چې ستاسو نه وړاندې قومونو باندې فرض کړی شوی وي. وړاندې قومونو نه مراد وړاندې امتونه دي یعنی د حضرت آدم علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام نشورو تر د حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام پورې چې څومره امتونه تیر شوي دي په هغه ټولو باندې رب العالمین د رمضان شریف دا روزې فرض کړی وي. اوس دا د رمضان شریف دا روزې کمی چې مونږ نیسو نو دا هغه روزې نه دي چې کمی مونږ دیرش روزې نیسو نو داسې دا روزې د رمضان شریف په 13 امتونو فرض نه وي. د 13 امتونو د روزې په وختونو کې او د روزې په تعداد کې فرق نور په دې امت چې څنګه فرض دي داسې مخکینو امتونو باندې هم رب العالمین فرض کړی دي. الله رب العالمین حضرت آدم علیه السلام جنتونو ته بوتلو او بیا د جنتونو نه بهر را اوتلو نو بیا په دنیا کې ځان له مشغولتیا کوله او د رزق تکل او لټونې کو تلاشي کو نو زراعت شروع کو پزمکه د کروندې سلسله یې شروع کړله. آدم علیه السلام هغه د کروندې سلسله شروع کړې وه نو د دنیا د انورونو والا بدن مبارک د سرمن هغه چمک زایل کو هغه روخانتیا او رونق
په توروالی باندې بدل شو چې د دنیا د انور په دې سرمن باندې براه راس لګیږي نو خامخا هغه چمکیلا پن هغه به ختمیږي نو آدم علیه السلام چې ځان ته خیال شو نو په ځان باندې خفه شو نو تپوس کوي پروردګاره زما دا بدن باندې چې څنګه چمک دمک او روښانتیا او رونقو هغه د نور په وجه باندې زما د بدن نه لاړ نو سوال یې وکړ یا الله ماله هغه چمک دمک او سپینوالی او رونق واپس راکا. الله رب العالمین داسې نه وی چې در مې کو بلکې عمل ورته وښودلو د هرې اسلامي میاشتې دیارلسم سورلسم او پنځلسم تاریخ باندې روجی نیولو حکم ورلور کو دیتا ایام بیز ویلی شي. ایام ورځو جمع ته ویلی شي د ورځو جمع او بیز سپینې ته ویلی شي. نو دا ایام بیز دا هغه درې ورځې دي 13 14 15 چې د دې شپې د سپوږمۍ د پورا والی په وجه باندې په هر طرف رڼادار وي او سپینوالی وي ندی روزو ته ځکه ایام بیز الله پاک دا نوم ورکړی دی. آدم علیه السلام باندې دغه درې روزې رب العالمین فرض کړې وی هر میاش به دا درې روزې نیسي. نو هر میاش چې درې روزې نیسي نو په کال کې 12 میاشتې دي نو آدم علیه السلام د هرې میاشتې درې نو د 12 میاشتو شپږ 13 روزې نیول شروع کړل. او بیا چې دا سلسله جاری و د آدم علیه السلام دا درې روزې دا په آدم علیه السلام او د هغې په بچو په اولاد باندې لازمې شوې دا په فرض شوې. بیا وخت تېرېدو سره د آدم علیه السلام نه وروستو چې بل پیغمبر راغی بل قوم او بل امت پیدا شو هغې باندې هم دغه درې روزې فرض شوې. په ټول کال کې شپږ 13 روزې وي او د هرې میاشتې به 13 14 15 نو د دې نه به شپږ 13 روزې د کال جوړې دي. حضرت موسی علیه السلام چې کله فرعون سره اختلاف راغی او بیا فرعون د موسی علیه السلام تعاقب وکړلو او بیا دغه فرعون په دریاب باندې لو شو غرق شو نو موسی علیه السلام ته حکم ورکړی شو وایي ستا دپاره لویه او عظیمه فتنه هغه مې نن په دریاب باندې غرق کړه لو مې کړه نو پکار دی چې ته او ستا امت د خوشحالۍ د پتور باندې د شکریا پتور روزه ونیسي. فرعون په 10 محرم الحرام باندې غرق شوی وو. د محرم په 10 تاریخ کمې ته چې یوم عاشوره ویلی شي نو فرعون په دغه تاریخ باندې غرق شو. موسی علیه السلام ته او بنی اسرائیل ته نجات ورکړی شو نو په دې باندې رب العالمین حکم ورکوي یو روزه ونیسئ بطور شکریا. موسی علیه السلام او بنی اسرائیل دغه د شکریا روزې شروع کړلې او د هغې نه وروستو بیا د ایام بیز دغه درې روزې هم وې نو په کال کې شپږ 13 روزې او یو د عاشورې د 10 تاریخ روزه نو په ټول امتونو باندې اول شپږ 13 شو بیا 9 یعنی درې کم 40 روزې په فرض کړې شوې وې. نو دغه د حضور علیه السلام ته چې کله دین اسلام ورکړی شو نو دغه 9 روزې په حضور علیه السلام باندې فرض او لازم وي. بیا چې کله باقاعده په 2مه هجره کې مدینه منورې ته هجرت شو او د هجرت 2م کالو باقاعده حکم د رمضان شریف راغی او دا آیت مبارک نازل شو یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړی شو په تاسو باندې روزې کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څرنګه چې تاسو نو وړاندې قومونو باندې روزې فرض کړی شوې وي. بیا حاصل او نتیجه یې دا شو لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو کې تقوا او پرهیزګاري راشي. د هجرت په 2م کال باندې دا آیت مبارک او د رمضان شریف د روزو حکم جاری شو.
نو ټوله میاشت روجې نیول دا شروع شو او کوم چې د سابقه امتونو هغه 14 یا 19 روجې وې هغه حکم منسوخ شو، یعنی د هغې فرضیت ختم شو او سنتیت حکم برقرار پاتې شو. پیغمبر علیه السلام به هر میاشت کې دغه 3 روجې نیولې او هر کال یوم عاشوره باندې به هم روجه نیوه. نو دغه حکم فرضي ختم شو، منسوخ شو او دغه مسنون حکم باقی پاتې شو. حضور علیه السلام ته چې کله د رمضان شریف دا باقاعده حکم راغې د میاشتې پورا رمضان شریف روجې بنیسي، نو د دې روجو دا وختونه د روجې ماتي نه تر د پیشمنی پورې یا د پیشمنی نه تر روجې ماتي پورې د اسلام په اوایلو کې د دې دا وختونه بدلو. دا اوس چې د صبح صادق نه تر د غروب آفتاب پورې مونږ روجه نیسو، په اسلام په شروع او په اوایلو کې دا حکم داسې نو. د روجې د نیوو وختونه بدل او شروع کې د روجې ماتي ماخام نور پریوتو سره وخت به شروع شو. دا زه خبره چې کوم دا د اسلام په اوایلو کې کومه. حضرت سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث مبارک راوی دی، هغه فرمایي وی د اسلام نه مخکې چې کمې روجې وي یا د اسلام په شروع کې چې کمې روجې وي د رمضان شریف، نه د دې وخت بدلو. ماخام نور پریوتو سره روجه خو به ماته شوه، خو بیا پیشمنی پورې خوراک اجازت بنو، بلکې بنده چې سترګې به پټې شوې نو بس د به دوباره دویمه روجه شروع شوه. نو د ماښام نه پس که به د چا سترګې ورغلې که روجه ماته کړې ده که نه، خو ماښام نور پرېوتو نه پس سترګې ورتلل او د کېدو سره دویمه روجه خود به شروع شوه، هغه باندې بیا خوراک کول به ناجایزو. دا حکم الله رب العالمین ډیر سخت ورکړی وو او هغه قومونو باندې دا حکم لازم وو، او حضور علیه السلام هم په دې حکم ښکلې خشته صحابه کرامو باندې هم دغه حکم لازم وو. او امت سره الله مهرباني کوي. مونږ ورته معلوم یو چې دا دومره تکړه نه دي، دا ډیر کمزوري دي. ماښام نور پرېوتو سره که روجه ماتې ترېنه پاتې شو د څه عذر په وجه او سترګې ورلې په ناره دویمه روجه به شروع کېږي سبا ماښام پورې، نو دا زمونږ کمزوري الله پاک ته معلومه وه. نو رب العالمین دا حکم کې تخفیف وکړه. اوس د دغه حکم د دې کې تخفیف کولو سبب سو، د دې څه سببو څه داسې وجوهات مخې ته رالل. نه یو صحابي دی هغه کور ته د ماښام روجې ماتي نه لږ مخکې راغی، خواري مزدوري کوله، بهر چته کار روزګار پسې وتلی دی او ستړی ستومانه د روجې ماتي نه مخکې را داخل شو. ښځې ورته وی چې ته دلته تکیه یې ورته کېښودله، وی دې ته ډډه ولګوه او زه اوس تیارې کوم د روجې ماتي دپاره، ته ډډه ولګوه او زه به ګرم هر څه طعامونه تیار کم، روټۍ راوړم ته زه به روجه ماته کو. بیبي لاړه، خاوند ته خو تکیه لګولې ایښودلې ده او تلې ده، تنور یې اچولې دی، روټۍ پخې شوي دي، سالن وغیره تیار شوي دي. چې راغلې د وې کتل نو خاوند ستړی ستومانه راغلی و چې تکیه ته یې ډډه لګولې ده، بادلې ناخواسته یعنې ځان نه خبر نه په نزله باندې ډډه چې چولې ده د ستړیوالي د تکان او تکاوټ د وجې سترګې ورغلي دي اوده شو. چې سترګې ورغلي دي ښځه راغلې ده نو ډېر خفګانې ورته کړی دی چې خو دا کم خوراک څښاک مې تیار کو، نو تا خو روجه ماتې م اونو کو، تا سترګې ورلې د نور پرېوتو نه پس روجې ماتې دې نه کو، نور پرېوته او ستا سترګې ورغلي اودو، نو په نهره باندې دویمه روجه دې شروع شوه. نو دې ته دې بیبي ډېر زیات خفګان وکړه، خو د الله پاک حکم دی چې سترګې دې ورلې نو بس ستا روجه شروع شوه دویمه. نو دا ډیر سخت حکم و، خو بیا هم رب العالمین آسانوله په دی چې دغه مزدور صحابي دی لاړ په سبا باندې پناره روجه ګوره پرونې روجه نیولې د ماښام روجه ماتې نه دی کړې، دویمه روجه پناره شروع شوه. نو د کار په ځای کې په ده باندې بېهوشي راغله، چې دی بېهوشه شو نه چا وله زړه مږه چا وله خپې کور ته چې راوړی دی. حضرت عمر رضی الله عنه د حال نه خبر شو، هغه په جړا راغی
او د حضور علیه الصلاۃ والسلام په دربار کې پیشو او وی جړل د الله محبوب فلانی صحابي سره دا معامله مخې ته راغلی دا. حضور علیه الصلاۃ والسلام ته دا آیت مبارک نازل شو چې دا حکم می درته انتهایی آسان کو، تاسو ته اوس اجازت ته ماخام نور پریوزی خوراک سکاک تاسو ته اجازت شو. نو ټول شپک ویخي او کو اودی او کو اودشو بیا را پاسې را بیداریږي تر د سحر طلوعی فجر پورې تا ته اجازت ته چې څومره خوړل کې څومره سکل کې ساخ وقدا. نو هغه شورو کې د اسلام په اوایلو په ابتدا کې دا حکم سختو او بیا چې کله د دې امت نیازبین توب دی الله رب العالمین و تخپل سخت حکم آسان کو او دا عام اجازت ټول امت ته ورکو. وې د ماخام نور پرې وتون تر سبا داخلي دو پورې تاسو ته اجازت ته چې خوراک سکاک کوي. نو معلومه شو چې رب العالمین دا روزي یوازې په مونږ او تاسو نه دی فرض کړي، زمونږ نه مخکې قومونو باندې روزي فرض وي. رب العالمین د آیت مبارک یو لفظ فرمای باغی کې یو باریک نقطه پرته ده. فرمای چې لعلک کتب علیکم الصیام پتا سو روزي فرض کړی شوی کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څرنګه چې تاسو نه مخکې قومونو باندې فرض کړی شوی. نو کوم ته الله پاک وی چې صرف پتاسو مې روزي فرض کړي نو زمونږ د ایمان تقاضا دا ده چې مونږ به د الله پاک دا حکم منو. دې کې زمونږ کار نشته چې الله مونږ باندې ولې فرض کړي مخکو باندې ولې نه دی فرض کړي. مونږ ته دا اختیار نو او مونږ به په خوشی سره دا حکم منلو، مونږ به ډیر په مینه باندې روزي شروع کړي وي. خو نه الله پاک مونږ ته تسلی راکړي چې یوازې په تاسو مې ګوري نه دی فرض کړي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه تاسو نو وړاندې چې مې څنګه نور قومونو باندې فرض کړي وي داسې مې په تاسو هم فرض کړي. اوس د دواړو حاصل څه دی، مقصد او نتیجه څه ده؟ رب پخپل فرمایي لعلکم تتقون، دې دپاره مې فرض کړي چې تاسو کې تقوا راشي. نو مخکینی امتونو باندې روزي فرض وي، دې کې مونږ ته تسلی ده چې یوازې په تاسو خو نه دی فرض. کله کله چې بنده د بیماری او د عذر په وجه د رمضان شریف روزه او نه نیولی شي نو بیا دې د اختر نه پس چې صحتیاب شي او دې روزه نیسي نو غیر چاپیره ماحول کې ګوري، د خپل کور لوی وړو تم ګوري، هغې ښکلې ښکلې رنګ په رنګ طعامونه او خوراکونه تیاروي او خوري، تلذذ حاصلوي او دا غریب ورته خوار خوار ګوري د روزه وي. نو اوس دې په خپل باندې ګوتې کیری، دې به په خپل په دې نتیجه باندې ورسي چې د ټولو روزه وا نو ما ته روزه نیول آسانو، خو که غیر چاپیره دا ټول خلک خوراک کوي او زما پکې یوازې روزه نه دې څومره تنګي محسوسوي، دې څونه تکلیف او مشقت محسوسوي. نو رب العالمین دغه تکلیف تنګي او مشقت ختمولو لپاره مونږ تاسو ته تسلی راکولو لپاره فرمایي کما کتب علی الذین من قبلکم. یوازې داسې نه چې صرف پتا فرض دي، تا نه مخکې قومونو باندې فرض وي، نو ځان ورته مضبوط کا. پښتانه وی چې کلی سره مړ شوی نو مړ نه، غیر چاپیره ګوره چې د هر چا روزي وي او بیا د دینه مخکې قومونو روزي وي نو پتا باندې روزه فرض. نو اوس پتا باندې روزه سخت نه ده، تکلیف ده نه ده، تکلیف ده نه ده چې تعالی تکلیف درکې. اوس بتا ته روزه نیول آسانی، ذکر رب فرمایي چې کما کتب علی الذین من قبلکم او بیا په مونږ نه مخکې قومونو باندې روزي فرض کېدل د دې حاصل دا دی چې مونږ تاسو کې تقوا راشي، لعلکم تتقون چې تاسو کې تقوا راشي. نو دې ځکه یو آسان لفظ دی، لا مونږ چې خوراک نکو، مونږ اوبه نسکو، مونږ ګناهونه نکو، د دې ټولو خبرو مقصد دا دی چې الله پاک مونږ باندې لوږه تنده نه تیرول غواړي، بلکې مونږ کې چې شیطانی اثرات دي یا شیطانی حرکات او عادات دي چې هغه زمونږ نه زایل شي او مونږ ته نیکه اسانی شي، مونږ الله پاک ته مایل شو او د شیطان نه لری شو چې مونږ کې تقوا او پرهیزګاری راځي. د روزې مقصد صرف او صرف تقوا راتللی.
او زه تاسو ته یو خوندوره خبره وکم. ډیر خلک هغوی د رمضان شریف روژه نیسي او د رمضان شریف روژه کې هغه د خولې ته تاله لګولي، نه خوړل کوي او نه سکل کوي، خو لاس د ګناه نه منې کوي، سترګې د ګناه نه اړوي، غوږونه د ګناه نه اړوي، خپې د ګناه د ځایونو ته د تلو نه منې کوي. دکې تقوا راتلی شي. کله هم داسې بنده کې تقوا نه راځي. د روژې مقصد تقوا حصول دی چې دته تقوا حاصل شي. نو دی خو په اندامونو هغه کارونه کوي چې هغه د تقوا د صادر شلي، د تقوا د صادر سری کوي، د تقوا لباس شرمي. نه د صرف خولې ته کورې چول او خولې ته تالا چول په دې باندې د ته څه ملاویږي، اس بم ورته ملو نشي. د تقوا راتلو دپاره روژه فرض ده، نو ته خو د تقوا خلاف کارونه کې نو اسې په ځان باندې د لوږ او تنده تیره کړه. حضور علیه السلام عمدې خبرې طرف ته اشاره کړې ده. فرمایي وی بعضې خلک داسې وي چې هغوی دا روز ټوله په روژه کې تیره کړي، ټوله ورځې روژه ده، خو هغوی ته د لوږې او د تندې د رسېدو نه غیر هېڅ هم نه میلاویږي. صرف لوږ او تنده ورته ورسېده، ځان یې په تکلیف کې واقع کړ، نور د روژې چې کوم مغز دی هغه ورته حاصل نه شو. دې کې اشاره تقوا حصول طرف ته چې دې کې تقوا اوس هم نه راځي. نو په آسان الفاظو کې زه یو ناشنا خبره تاسو ټولو ته کول غواړم او دا په زړه کې زیول پکار دي. څنګه چې د انسان د خوراک څښاک نه روژه وي، داسې د غوږونو د غلطو اورېدو نه هم روژه ده. څنګه چې د انسان د خوړلو څکلو نه روژه ده، داسې د سترګو د غلط نظر کولو نه روژه ده. څنګه چې د انسان د خوراک څښاک نه روژه ده، داسې په لاس د ګناه کولو نه روژه ده. څنګه چې د انسان د اخرو اسکو نه روژه ده، او همدغه شان د خپو نه هم د ګناه ځای ته د تلو نه هم روژه ده په خپو باندې. مطلب یوازې داسې نه چې خوراک مه کوه څښاک مه کوه نو ستا روژه شوه. ته چې د شپې اودې نو ولې ته خوړل یا سکل کې څه، نو په کار ده چې دا خوراک نه کول سکل نه کول دې ته روژه ویلی شي. نو بیا خو به مونږ ډېر کلک مسلمانانو هره شپه به زمونږ روژه وه، خو نه، خوراک څښاک نه کول چې ستا اختیار دی هغه به هم نه کې. یوازې خوراک څښاک نه کولو ته روژه نه وایي. د سترګو به روژه وي، د غوږونو به روژه وي، د ژبې به روژه وي، د لاسونو به د روژه وي، د خپو به د روژه وي. اوس چې تا روژه ونیوه خوړل څښل دې مو سره بند کړل، د ثواب نیت دې ورته وکړو، نو اوس په دې روژه باندې رب العالمین د ثوابونو د اجرونو وعدې کړي دي، تاله به په دې باندې اجرونه ثوابونه درکوي. څه خلک هغې چې خولې ته اوبه ور واچوي نو وایي روژه مې اوبه تیرې شوې، روژه ماته شوه که نه؟ نو کتاب جواب ورکوي چې آو روژه ماته شوه، پوزه کې اوبه واچولې په بره راخ کې پوزه ترخه شوه، روژه ماته شوه که نه؟ وایي آو روژه ماته شوه. نو همدغه شان دا روژه د خولې ده، نو که ماته شوه خو ماته شوه، او که ماته نه شوه بد شوه. دغه شان د سترګو روژه ده، نو په بد نظرې سره د سترګو روژه ماته شوه. په غلط اورېدو، غیبت اورېدو یا غیبت کولو سره د غوږونو د خولې روژه ماته شوه. یو ناروا کار دی په لاس وکړو نو د دې لاس روژه وه، نو د لاس د روژه ماته شوه. د ناروا ځای د تلو نه منې شوې، په دې خپو ورته لاړې ګامزن شوې. نو د دې خپو چې کومه د ګناه د ځای نه د نه تلو روژه وه چې ته به نه ځې، هغه د خپو روژه دې ماته شوه. نو دا ټولې د اندامونو روژې، د اعضاو د جوارحو روژې دې ماتې کړې، نو څه پې چې تا د خولې روژه نیولې، خولې ته دې جرنده اچولې ده. نو سترګو باندې غلط نظر، غوږونو باندې غلط اورېدل، که غیبت کولی که غیبت اورېدلی، دې سره روژه ماتیږي. خو هغه روژه نه کومه چې د خوراک څښاک روژه ده، دغه روژه پې ماته نه ده، ټول ثواب د ضایع او رایګه او برباد شو. د اندامونو چې کمې روژې دي صرف هغه روژې پې ماتیږي. د دې د وجې نه تقوا پکار ده، پرهیزګاري پکار ده چې مونږ تاسو کې د هر اندام صحیح استعمال راشي، ګویا چې مونږ کې د روژې مقصد راغی، تقوا راکې راغله.
کله چې داسې خصوصي روجه په خاص انداز سره دی نیولې ده چې ته د هر اندام د غلط استعمال نه پرهیزګاري شروع کې، نو بیا تعالی الله پاک 15 خصوصي انعامات درکړي چې تیرو امتونو له دا انعامات نه دي ورکړي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای زما امت ته رب العالمین داسې 15 خصوصیات ورکړي دي چې تیرو امتونو کې چاتم نه دي ورکړي. هغه خصوصیاتو کې نمبر 1 خاصیت دار چې حدیث مبارک کې راغلی دی وی رب العالمین ته د مسلمان بندا د روجې په وجه باندې دا معده تشوي او د خولې نه کومه بدبویي ځي، نو دا د معدې د خالی والی په وجه ده، نو د دې دا بدبو رب العالمین ته دومره خوښه ده د مشکو د خوشبو نه څو چنده زیاته رب العالمین ته د روجهدار د خولې دا بدبو خوښه ده. نو دا انعام د امت ته ملو شوی دی نه مخکې نو دې کې دا سو خیال ترانه ولی چې الله پاک ته ز مسلمان د خلې دا بدبو خوخه ده نو راشه برشم مکوه مسواکم مکوه. دې کې اشاره دې طرف ته نه چې خلې د اسخا پسخا پرېږده، بلکې دې طرف ته اشاره ده چې ځان نه هر کا او کله چې ته نه هر شوې نو ستا به د ګناه کولو شوق او جذبه ختمیږي، نیک عمل ته روحانیت تقویت به تا ته حاصلیږي، ستا روحانی طاقت به زیاتیږي، لوګي سره روحانی طاقت زیاتیږي او شیطانی اثرات ختمیږي. نو د دین دا مراد څوک وانخلی، دا مطلب څوک وانلی چې خلص خا پس خا ساته دا بدبو الله ته خو دغه بدبو ده دی باندې شریعت ته سزا درکې، الله تعالی خفکیږي. خله به صفا ساته، برش سره مسواک سره د خولې هر وخت صفائی او ټوت پیسٹ د روجې په حالت کې ممنوع دی، روجه په ماتیږي، او مسواک باعث اجر و ثواب دی، د روجې په حالت کې مسواک کوا، دروازه د ماسپخینې د مازیګری روجې ماتی نه مخکې روجې ماتی نه پس پشپه کې په هر حالت کې 40 غنټې روزمره زندګۍ کې هر لحظه کې مسواک کوا، ثواب زیات دی. هغه 15 خصوصیاتو کې یو خاصیت دا د مسلمان روجدار د خولې بوی دی، د مشکو نه زیات الله پاک ته خوښ دی. دویم دا خاصیت الله پاک د امت لور کړی دی چې د روجې د شورونه یعنی د پېشمنی نه والا تر د روجې د ماتېدو پورې ماښام نور پرېوتو پورې فرشتي الله پاک مقرر کړي وي د دې روجدار په حق کې استغفار او د بخښنې سوال وکړه، ما ته وایي چې یا الله وی بخې، الله وی ز اومه بخلې د روزه ماتي په وخت کې دا بنده الله او بخینو. یو دا خاصیت، او دریم خاصیت دا د رمضان شریف دا میاش دې کې بنده په کار چې د ګناه نه ځان وساتي، نو چې شیطان وسره مرګري نو خامخا به دې تیر وته، نو الله پاک دا انعام په دې امتو کې چې د روزې میاش شروع شي د اول نه تر د اخره پورې ټوله میاش کې سرکش شیطانان کم چې تاو مادو کوي هغه قید او بند شي، هغه قید شي او تړلی شي او تتنه محفوظ زتنه محفوظ. نو دا انعام الله پاک په دې امت باندې کړي چې سرکش شیطانان په رمضان شریف کې اوتړلی شي، بیا نیکی کول اسانی. سلورم دا حدیث مبارک کې راغلی دی چې کله د رمضان شریف میا شروع شو تر د اختر پورې دا 13 ورځې یا یو کم 13 ورځې هر ورځ د جنتیانو د پاره جنت د روزدارو د پاره جنت مزین کیږي، لکه د ناوې کمره به تاسو کتلی ار لحظه دغه کې خامخا سنا سه امپروومنت کیږي او پدې کې سنا سه ترقیاتی کارونه کیږي چې د دې کمرې زیب و زینت آرائش او خوند او مزه زیات شي. دغه شان دا جنت هر لحظه کې مزین کیږي، د ناوې د کمرې پشان خولی کیږي، خوشبویو باندې معطر کیږي. او بیا الله پاک فرمایي دی د مسلمانانو ته هم او د جنت ته هم وای قریب د چې زما ټول بندیان کم چې روزدار دی هغه به تا ته داخل شي جنت ته، وای قریب د چې زما ټول روزدار بندیان تا ته داخل شي، د دنیا ستړیواله تکلیفونه هغه به ختم شي. نو دا خاصیت د سنه کم ده دی. او پنځم اخیری خاصیت د امت رب العالمین ورکړی دی
وای د رمضان شریف آخري روزه چې د ما تکړه او د اختر شپه شروع شو، حضور فرمایي وي د ټول بندیانو په باره کې عام اعلان رب العالمین او کې وي دا ټول مسلمانان روزدار مې او بخل. نه دغه وخت کې الله پاک چې دا ټول او بخي، نو حضور علی السلام نه خپل صحابه کرام چاپیر ناس دی غوي ته تپوس کوي دا الله محبوب دا چې کما ټول امتیانو روزدار الله پاک بخینو دا شپه دا ليلة القدر دی. د حضور علیه السلام ته فرمایي وي نه داسې نه دا ليلة القدر نه دی بلکې دا هغه شپه ده چې د ټولو مسلمانانو روزي اونې لکه د الله حکم ومنو مزدوري وکړه، نو اوس د دوی د اجرت او د دوی د مزدوري د ورکولو وخت راغی. اخیری روزه ماته شو دی نه پس خو روزي نشته، نو د روزو چې سونه ثواب دی غم ول ورکی او ټول ګناهونه ته معاف کی وی بخي. دا د روزدارو اجر دی، د اخیری مزدوري د دا ول په اخیری شپه د رمضان شریف کې ورکی. نو معلومه شوه چې رمضان شریف دا کم خصوصیات کم آثار و برکات دي دا مخکې امتونو ته چاته نو ورکړی شوی، دا صرف تاو ماته راکړی شوی دي. نو په دې کې ځان له حساب برخه کول پکار دي، د هرې ګناه نه ځان ساتل پکار دي. دغه تقوا دا د روزي روح دی، په دې باندې زمونږ روزي کیږي. او که تقوا بګینی نو اسې خولې ته کورې اچولې پاغې باندې اس بیا چاته نه ملاویږي. رمضان شریف میاش بهترین میاش ته پدې کې نیک اعمال پکار دي. یو کتاب کې مې په نظر راغلل چې زه هر وخت مې دا خواهشي چې په خپلم او تاسو تم هغه مسله یا هغه وظیفه او خیمه چې پاغې باندې ډیر ثواب ماتم تاسو تم ملو شي. یو کتاب مې نن د نظر دا مسله تیر شوله. یو روایت کې راغلی دی وای یو بنده چې کله یو ځل بسم الله الرحمن الرحیم او ویلا نو د بسم الله الرحمن الرحیم کې نور لس حرفونه دي، وای الله پاک به د نور لس حرف د یو حرف په بدله کې سلور زره نیکي ور کوي، سلور زره ګناهونه به معاف کوي او سلور زره درجات به بلندوي. نو چې سلور زره دیل ضرب ورکې په نور لس حرفونو کې نو دین 76000 نیکې شوې او 76000 ګناهونه معاف کېدل شو او 76000 درجات ترته ملو شو. بسم الله الرحمن الرحیم چې کله بنده یو ځل اووي نو د 76000 نیکې په عملنامه کې ولیکل شي، د عملنامې نه 76000 ګناهونه روان کړي شي، معاف کړي شي او د جنت په درجاتو کې د یو بسم الله په بدل کې 76000 درجات ورکړي شي او بلند کړي شي، اعلی کړي شي. نو دا بسم الله یو ځل ویلو دونه کمال اثر او برکت ته نو چې بار بار بنده وي نو سونه ثواب به وي لا تعداد او بشمیر وای ډیر ثوابونه به ځان تم دوا کوي، امت تم کوي او ماتم کوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ډیرو خلکو د دعا درخواست کړی دی پروردګار چې څوک درنه دعاګانې غواړي ته ټولې دعاګانې قبول کړي. مونږ نه چا دعا غوښتې د الله تعالی هر خیر مقدر وګرځي. الله پاک دې د هر چا د ټولو مشرانو په ژوندونو کې برکت واچي. د رمضان شریف چې کم خیر او برکات دي، کم تاثیرات او اثرات دي، هغه د الله پاک مونږ او تاسو لرا کړي. څوک بیماران دي الله ټولو بیمارانو له شفای کامله عاجله د نیک عمل د پاره ورکړي او کم خلق وفات شوی مغفرت الله پاک نصیب کې. د رمضان شریف میاشت چې تانه څوک سم غواړي خدای پاک دا د ورکړې میاشت ته پکې ورکړه کې خدای څوک چې څوک غواړي ته ول ورکې بیمارانو له شفای کامله عاجله د نیک عمل لپاره ورکې، حاجتمند له حاجات شرعیه پوره کې، ضرورتمند له ضرورت پوره کې، مصیبت زدون مصیبتونه اخوا کې، مصیبت زدول باندې رحم او کرم کې مصیبتونه تنه اخوا کې. د چا پزړه کې کم شرعي مقاصد او مرادونه طالبي هغه شرعي مقصدونه مطلبونه پوره کې زمونږ په لاسونو زمونږ په جوړو په دې کچکول کې خیر او برکت راواچي. وصلی الله علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।